بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي. درود شريف آية. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. معزز علماء کرامو، دغه اجتماع حاضرین و مسلمانان ورونو، الحمدلله دا مجلس دا علم دا قرآن و سنت دا خوشاله سره تعلق لري او ډیر ګران قدر محترم جناب حضرت مولانا اسرار احمد صاحب د علم نه فارغ شوی دی او موږ سره په دارالعلوم حقانیه کوړه خټک کې د سربندي وشوه. د هغې د علم د فراغت په خوشحالۍ کې هم د هغې په دې حجره کې دا یو اجتماع مقرر شوه. الحمدلله د دین علم دا د انسان د پاره د رب العالمین یو ډیر لوی عظیم نعمت دی. یو څیز به زه ستاسو په ذهن کې واچوم او دا چې یو ارمان او یو افسوس چې نن ګران قدر محترم حضرت مولانا ظهور احمد صاحب هم دلته موجود وي
او د خپل بچي د علم د فراغت د خوشحالي او پټکي لیدلې وي خو د انسان جدا سوچي او الله ښه پوهېږي الله کارونو کې موږ څه نشو ویل زه چې به کله رستم ته دلته رالمه مولانا ظهور احمد صاحب محترم مرحوم مغفور ابا په پروګرام کې ناستو او زما به دومره صفتو که دومره چې ما ته به ځان کچه ښکاره شو ډېر ملامته به راته ځان ښکاره شو چې خدایه زه خو د دې صفت قابل نیم دا صفتونه خو په ما کې نشته چې دا مولانا صاحب یې ذکر کوي دا به د هغه حسن ځوانو دا به د هغه حسن ځوانو دا به د هغه تواضع خاکساري عاجزي به وه دا به هغه ما سره محبت او ما سره به مینه وه او داسې پروګرام به نو که ما به ډېر ورته وایي چې زه ډېر مصروف یم بل چا سره مې وعده ده هغه به وایي دا خبره وایي چې کله م رستم ته راځئ چای به دې ما سره وي بس وي نورې خبرې به رست وي او دا هغه ځای دی چې دلته مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه راغلی دا هغه ځای دی چې شهید ملت حضرت استاذنا مولانا سمیع الحق شهید رحمت الله علیه دلته راغلی هغې به فرمایل دا هغه ځای دی چې د شاه منصور باباجي صاحب دلته راغلی دا هغه ځای دی چې د ډاګی باباجي صاحب دلته راغلی او دا هغه ځای دی چې محترم ډاکټر شیر علي شاه صاحب رحمت الله علیه دلته راغلی او لوی لوی کابر به یادول چې ټول دلته راغلي دي او دلته ما سره په مینه هغې ناسته کړې ده او بیا به یې خاندل ما ته ویې ته زمونږ چای وڅکې نو بیا به تا ته پته لګي حقیقت دا دی ما به ورسره ګپ لګاو بیا زمونږ حضرت شیخ شهید رحمت الله علیه مولانا حسن جان صاحب به فرمایل چې الوا یون وړی خو د لاوري په دوکان یون وړی خو ښه پېښور کې لاوري مشهور الوی ده نو ما به ورته وي پیالې یوه د چایو خو د مولانا ظهور احمد صاحب په کور کې دا دغه مینه وه دغه محبت او چې کله د درس قرآن اختتامی پروګرام هغه پول نه پورې غاړه بره یو جومات د خوړ نه پورې غاړه نو ډېر لوی اکابر علما هم راغوښتي وو او ما ته وی خیري صورتونو ختم به ته کې لوی اجتماع وه ختم ما کړی بس د انسان عمر هغه دی چې الله د انسان دپاره لیکلی په هغې کې د انسان عقل د انسان سوچ د انسان فکر هېڅ قسمه خبره نشي کولی نه پکې فیصله کولی شي خشتا فصاحت بهترین خطیب او یو ښکلی عالم او یو متواضع او خاکسار انسان او د ډېرو علماو شاګرد حضرت مولانا ظهور احمد صاحب الله دې په قبر انوار نازل کړي بهر کیف که دلته نشته روحاني طور الله پاک نه به مونږ سوال کوو چې الله یې په قبر کې او په آخرت کې د دې خپل بچي د علم په خوشحالو خوشحاله کړي او د رسول الله مبارک د وینا مطابق چې ولد صالح د انسان د پاره صدقه جاریه نو دا بچی د الله داغه د پاره صدقه جاریه ثابته کړي ډېر ښکلی وخت د مونږ سره تېر که مخامخ به ما ته ناستو او ما به ټول د دورې حدیث طالبانو ته دا وی مې لکه ګورې یوه خبره ته کوم مې په ټولو طالبانو کې اسرار احمد صاحب دا به خصوصي امتیازي حیثیتي مې ځکه چې دا ما ته درواره په نظر ښکاري داسې لکه خپل چې زمونږ سکر واني او ډېر د ادب ډېر د احترام او ډېر مضبوط دا حاضری وخت یې مونږ سره تیر کړی دی الله دې د هغه والد محترم د علم فصاحت خطابت او د هغه د مل نثارۍ
آثار په د قایم وساتي او کم علوم چې د حاصل کړل یا په دې چوټیانو کې کم دورې تفسیر وکړه الله دې د هغې علومو د ترویج او د نشر اشاعت توفیق نصیب وګرځولي د هغه ټول وروڼو ته ټول خاندان ته او خصوصا د دې چې کم مشر دی د ترزوی دی او مولانا صاحب به مغه ته ډېر د قدر په نظر کتل محترم طاهر احمد صاحب ته او ټولو برادرانو ته او د هغه د دوستانو ته او بلکې زه به دا ویم چې ټول اهل د رستم ته د دغه علم په خوشحالۍ او په فراغت زما د طرف نه مبارکباد دی او دا سوال چې الله ستاسو په بچو کې او ستاسو زموږ په نوسو کې الله د دین عالمان پیدا کړي زما